نحوه غتایل شي چشته لرې کولې تایل شي نحوه نحاو هغه یې لرې کړلو خالي نحاو انده شي ته نحوه چشتل شي پیرویات پیروي تایل شي چو پسې راول شي خالقي کنه انا اذهب نحوه سیاه پرشون دي سندسي معنا ته کول شي عدس تیر شي سناحا نحوه مغه پرداز لوړ نحا نحوه دي ته پیروي نیل شي میلان تایل شي نحا الی هغه طرف نندر کې کیږي کږي راوځي فصاحت ویل شي نحوه ځکه چې نحوه د زداوي کنه د فصاحت یې نه کړی شي کنه چې بار کلام وي سړي خبرې کوي واضحې دي چې نحوه د زداوي په ترکیبات وسافو کوي نحوه صيانت ته نشي ورکوي د وجه نه سړی محسوس کېږي غلطۍ په کلام یې خرابوي کې کنه غلطۍ ټکي نه صفایي دی وجه ایوه سړي ربۍ زده کړي او کنه انا يعقل زه درې خبرې انا يعقل نشي کنه انا اعقل شي انا افهم زه یو انا يفهم ندی خزدا طریقې ته خاصیت شي نحوه کنه صحیح ده کنه مثل دا شي نحو حدیثونه سیاهي کنه د مخ ته بخاري شریف شروع مسلم شروع د حدیثونه څه دي هذه تداري کوئی سبدا کنه نحو هم د سره غلي بمثله نحوه په معنی ده کنه نوع غیر شي یو قسم نوع عزیز طول مزال دماغن اور ایک شامل ده یو کو سره څه دي نتو ته نه پټه کبره به کې راوړل شي انده شي تاسو غتای شي طرف ته انا اذهب نحو الوادي زل غاړي طرف ته سم قبيلي نماز بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتممه بالخير وزه تیس د سل عوامل د مئة عامل د کتابت زکایل شمی عامل من السل عامل و سل وچو اسی عامل اندر نحو صد باشد چونی فرمودند شیخ عبدالقاهر جرجانی فیری خدا دیس د نحوی علم کی صد د علم نحوی کی دی کی عوامل سل دی اندر شیطه چویل شیخ عبدالقاهر جرجانی سے بیلی د ساغا فیری خدا دا پیری خدا معنی یعنی لوی عالم دا شیخ دا ولی دا اوس دا عامل چشتر چې د عامل په نحوی کې سل دی نه عامل معنا دا کنه ما اوجب کون اخر الكلمه على وجه مخصوص من رفع او نصب او جر او جزم عامل یلندې د شی د کلمې ول اخیری زوی صدا دی کی وا خوص واجد تفیدو کوي واجد څنګه سیاب دی ول اخیری زوی مرفوع وي یا به منصوب وي یا به مجرور وي یا به مجزوم وي مرفوع کله ګرځي چې شامل نه کنه یا فعلوا وسوګره مرفوع دا کنه اوس منصوب کله ګرځي لای یا فعل وګره نسب د فروغ او جر کله ګرځي سلام داخل شو کنه لام کله بل شو سره مخ ینصرل کسروغ لو کنه زیر پر او د جر خو اسم علامه ده کنه خو سر باندې اسم کې رسېغه کې نه یډر جزم پیل کړه چې لکه لام یا ذریب روغ لور کې لم په داخل شو نو دوی شامل چې شتل شي د کلمې ول اخیری حالات څه ده یا به د طرف ورولی یا به نصب ورولی یا به جر ورولی یا به جزم ورولی خو دې کې څه د شیخ عبدالقاهر صاحب یې دي د دې واړې غونې رسالې مصنف ته کنه نو شیخ خو اصل کې غتل شي بډا کاستل شي لکه ربيون چوته نه سي یا شیخ د مخالف مشرک کی په حالو کې شیخ زون وړ کې به سرا کې یو ولته کې په حالو کې شیخ دا خبره نه ده دسه د کې په حالو کې یا زميلي کې په حالو کې یا صديقي کې په حالو کې یا رفيقي كيف انت یا فتا یا شاب دسه دې نه صحیح شو خادي شیخ ول لغوی معنا بس انداش سو بډا سړی تل شي کنه ورپی معنا بس شیخ عرب خلق یا ربی ژبه کې اخسړی ته ساته مهارت په یو فن کې بسم الله الرحمن
او زیزی کی تقاعدی خواهی کنه از پی هر جارا متعلق ضرور آمد ضرور خواہ باشد فعل یا باشد مشابه فعل را یا کی تاویلش به شبه فعل راجح می شود یا مشیر است آن به سوی معنا فعل بی خطا دوسیس از پی هر جارا د مخکې حروف جاره کې هر حرف جر متعلق ضرور آمد ضرور دی هر یو متعلق وی ښه کنه یو متعلق ته یو متعلق ته متعلق مفعول سره شي کنه دا دی پر به حرف جر تاړي د حرف جر ته متعلق کېل صحیح ده خا باشه د فعل د مو سره د حرف جر څخه متعلق کوي چې پر یا ظرف نه وته شي ښه کنه نو دو بیا فعل پر یا باشه د مشابه فعل را یا به شی فعل وي صحیح ده فعل خاص بس فعلونه دي افعال دي شی فعل چې تل شي اسماء مشتقات ال شي اسم فاعل اسم مفعول صفت مشابه وغیرہ تو شی فعل ویل د ذکر د فعل غنی اعمال کې فاعل ته پیش ور کوي کنه پس کله کله متعدی جوړ شي کنه لکه ضارب زید خالدا د شي کله کله به د شي متعدی شي به چې خبرم ذهن نو تخړه مفعول د زبر ورکی کنه نصب ورکی ذکر دي شنه شی به فعل نه شي فعل دونه د دوی اسم ذکر تل شي اسم مشتق صحیح شو بل چې یا کی طویل شبا شی به فعل راجح مشوري د سی صفر شی به فعل طویل کی وګرځي طویل معنی نه هغه معنی کی وګرځي طویل معنی کی ګرځول صحیح شو طویل معنی دی هغه معنی کی یعنی شی به فعل خو نه وی کنه خو د شی به فعل ولا معنا ونه رو بسل شي طویل کې څنګه اوس دې مثلا هو الله فی السماوات و فی الارض الله خاصمون زما کی کیدا سمانا شاء الله اسمون کې معبودن فی السماوات و فی الارض هغه اسمون زما کی عبادت کیږي معبود ته خو مخه عبد الله بندای کنه عبد شوی اوس دې کې د معبودن خروزی کنه معبودن فی السماوات و سره تړي معبودن فی الارض صحیح شو یا کله کله د سی کی یا مشیر است عام بسوی معنا فعل به خطا بغیر د خطای نه دا به شی مشیر وی چشته معنی دی فعل ته فعل ولا معنی څه معنا ده کله کله ته اسم اشاره لري هاذا خالد دي څه معنا ده اشیر الی خالد زه ته اشاره کوم څه د اسم اشاره دي کی اشیر لفظ روزي انده شي حرف تنبیه د شته الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار اوسئ ویلی ای مودي کې الله خو سره د سیمانه روزي نه دي معنی اونبه حکم خبردارو ما خپوي شي وګونو نملتیو بسه کسي ځکه دا هاذا معنا د فعل ورو وسه مشیر او فعل دا کنه مشیرون اسم فاعل نه جوړه کو شیرونه جوړه فعل جوړه تو مرزیدا صحیح نو فعل خدا سي فعل شو شی به فعل شتل شي اسماء مشتقات ال شي معنا د فعل شتل شي شی به فعل کې به د سی لک زکنه صد فعل ولا ماده ورکی وي زواره به اوس فعل ده کنه زواره بون کې ماده شتو کس زوات را با بالکل صح خلا شرب فعل ده کنه شاربون کې ماده شتو مشروبون کې شتو شریبون کې شتو شراب ولا کنه ماده شین را با معنا د فعل استعمال شي کنه س فعل معنا ورکی یو شای خو سره ورکی ماده نه ورکی یعنی ماغه ماده څه د کوم نه د جوړ شو د غاور کې نه لکه اوس سیم شره د هاذا اوس شیر سره هاذا څه تعلق د هاذا کې سره ټکی شتونه کوم شیر کې ورکی بالکل صحیح ده اندسي اعلی دا کنه خبردار اوسې او نبهو کې سره غشن شتونه صحیح ده کنه یا هم د شی ته بل د شی واخه څنګه کې د شی ته معنا نه ورکی ښه کنه لکه ان بان او شک په معنی ده کنه ان چشتل شي نه لا شک یعنی متيقن دا خبره کې د سره تعلق سکینه بمودیلی کنه جار مجرور دي ته ظرف نایل شي لکه څنګه ظرف ته ظرف نه شي جار مجرور ته ظرف یل شي ظرف لوخي تیر شي کنه کوم شر کې د مظروف شولو هغه کوم دي مسرس لوخي ولا کور ورکی هغه ظرف زمان د ظرف مکان ده زمانہ شو لکه کومي زمانه کې توکر کړي کوم ټیم کې کړي زمانہ هم مندل شو او زوی سره خو مو خوې زوی مندل شو زمانہ سره زمانه نور شي نه چکور نشي کول د وشن ضروری دي حالات لوړ شي هغه یو مکان د ټیک شو په دو ظرف حقيقي رسیدي ته ظرف حقيقي ال شي د اختیار سره ظرف دي یو د جار مجرور د دوه اختیار سره ظرف نه د سماوات او بلار د دوه جار مجرور د جوړ کو ټیک ته فی هر پجر سماوات د مجرور شولو نو دوه خپل باندې ظرف نه د اسمنونو خپل باندې ظرف تکنه
حرف جر خو ظرف نه ده کنه او مجرور چې کوم دا خو ظرف نه ده کنه خو د هم واسي هغه اسمون زمکه کې دا اصل کې خدای اسمون زمکه ظرف ته کنه ځکه ته مجازن ظرف نیل شي حقيقي ظرف خوانداد واشو کنه ظرف زمان ظرف مکان صحیح شو مجازن جر مجرور ته ظرف نیل شي دوی ویل شي ځکه لکه څنګه د ظرف زمان شول ظرف مکان دی عامل سره تعلق وي فعل سره تعلق وي کنه فعل اندی کې کیږي کنه اځي کې سړی ووال شو دا ویل څه دي دا د زماني کې او شوندي زوی کې ول کمرې کې والا شو کسي دا ویل شو دا فعل شو کنه دغه مکان او د زمان نه بغیر مندل نشي صحیح د ځکه سره تړه د جر مجرور ویلو ته محتاج د عامل ته فعل ته سوده د سکیدل شي نه د تعلق خو مخه شي سره ته یې کنه شربت ماء وبموسكلي في كأسكم يتوسو ګلوس کې موسكلي څوګره د في كأسكم څه ده د شربت سره تعلق شته د زکو سره موږ سره متعلق پته لاګي دا متعلق د بل متعلق کته شربت ماء وبموسكلي پرسته ونیدل في كأسكم زه زوم ته جوړول شي دا خبره خالق ورستای خیر د 2 غنټې بعد وایسم في كأسكم خدي تعلق ما خبرې سره وکنه مخکې د وبونه یې نه وکړي تاسو یې پته نشي متعلق مخته څه خبره کوي د کوم متعلق څه ده د متعلق دا پیلا کې دی شي شی پیلا کې دی شي په طویل د شی پیلا کې دی شي معنا دی پیل کې دی شي دوه واش په دوه خبره اوس دا ضرب یا په دوا کې سمره د موسی سره چې سره ست تعلق ساتي اته متعلق نه شي تو سره متعلق شي ته سره تعلق ساتي د حرف جر ده کنه نو دا ضرب یا په دوا کې سمره ته ضرب لغو ویل شي بل ته ضرب مستقر نه شي مستقر خالق مستقر نه یل شي پرونه کې مستقرر نه جوړ ده کنه ظرف مستقر او طویل یل شي عامل حذف کنه دو دی عامل په ځای باندې قرار وی لوړ وی صحیح ده او ظرف لغو ته لغو ویل شي دو ذکر شوی بس په زلغونی کنه لغو ته ذکر شي لغو زیتونی تل شي لغو وی لغو جبه تل صحیح ده بیا د ضرب مستقر څه د دوه افعال عامه کې دل شي افعال خاصه کې دل شي افعال عامه چې شتل شي افعال عامه د دې کنه څنګهواله نه موجود دي سره کته ذکر نه کی تو سی کنه زید فی الدار زید کور کې دي څه معنی د زید کور کې ده ثابت فی الدار کور کې ثابت تا کنه اور کې د خفی مغزی لسن بدن کائن فی الدار مغزی کې ور کې ده موجود فی الدار موجود نه راو بسل شي حاصل فی الدار کور کې حاصل ده یاري مو ته خوشای حاصل شو لغه چوت نه معنی روشته لوس کې ده حاصل شالان کې دوه ثابت ده ته صرف حاصل نه ویل شي یل شي کنه حاصل شي موجود فی یدیا یل شي نو دا ټول شدید ته افعال عام منیل شي دو عام شیون دي بس خپل ورکیږي دی دا اوس د افعال عام مسلول دي چې شعر کې کړي افعال عامه چهار هستند نزد ارباب عقول کون است ثبوت و وجود است و حصول افعال عامه کلمند یعنی علماء په نسبت سالور دي کون د بل ثبوت د بل وجود د بل اصول ده نخي مصدر دې کړه ته نه جوړ کا کائن ثابت موجود واجدون الشي واجد خو به مندون کې دل شي موجود بدینه جوړای حاصل شو دا خو مشهور دي غیر مشهور د تلبس راسي لسوک راسي د بل لسوق سین سرایل شي لزوق راسي دا ملویدل اتصال تل شي تیس بسم الله الرحمن الرحیم اشرع یای کنه کله کله تیس خالد بن ترشون مررت بخالد بن ترشون خالد بن تسنګ تر شي سملواله د زون تماشا لخو دربونیواله ګول سار بن چیتو کو مررت بخالد تو خالد بن تیر شو دا معنی دا غټه تلبس په معنی شول نه زما غزي کې نږدې سره تیر شو کوم علاقې کې د زو کسي تلبس په مندل شو دي تل شي اتصال سره مررت بخالد یاري مو بني خو نن شکیږي مو باندې نن تبیر غلی ده تبې در باندې رغلی لکه تو ته روډ غونې پروت در باندې تبې تیر شو دا معنی نه د تلبسات تل شي د تخاد تلبس معنی ورکینی شاید سره بس ته درجه کې تعلق وي خالصي سات تلبس به اندر بیون ډیر ذکر کوي اندر خالق ذکر کوي د شیونو کې کله کله خاص پیلا حذف کېدل شي افعال عام ارزوي کې نه وي
توسیس په علامه د قسامي د خطو د پښتو کې آی عربي سره د سینه سقسم بالله ډرکه والله تعالی ډرکه هغه کې اقسم پټ اقسم بالله کوئی شي کسي اقسم خذفي کله تلبس ویل صحیح ده ظرف له خو باساسي شي موالد ته موجود لري خبرې کې نه درو زوینین ولا حدوثی د افعال عامه بكم ذکر کې کوم سره د سلګه شی زید موجود فی الدار خوانه کې د صدا ربی ده زید حاصل فی الدار صرف زید خبرې د خواصي وای مثلا درهم موجود فی جیب درهم جیب کې موجود د دلار موجود فی جیب د سګنی موجود بسره نه دا بیا د ابتدا کې چې ربی ځکه موجود څنګه ورکې ډیری کنه انا موجود فی البیت موجود ما بس دره کې انا فی البیت ځکه سمودا ځکه قاعده یې لیدا کنه څه د ظرف کله څه تعلق افعال عام مسره شي کنه څلور زوی کې ته بیا نه ذکر کېدو ډیټ وشي دې څه کله د مبتدا وایله کنه نو مبتدا د پر د کوم خبر د ظرف یعنی جار مجرور دي ځکه ته بیا نه ذکر کوي افعال عامه توسیس انا فی البیت انا د مبتدا شو فی البیت د خبر شو کنه د خبر شي پر تړل ده موجودن پر تړل ده ثابتن پر تړل ده کائن شربوسه سالورو کې روبوسه ذکر کوي به خبر جر مجرور مبتدا د پر خبر جر مجرور شي به سره نه ذکر کوي موجود دا به بعد لاګي د موضوع یو شو بلدا کنه ستو خواصل کی مبتدا مختیل هغه سره متعلق نشته خو یو موصول رغله د الذي اللذان الذين التي اللتان بس یا ور په سوره موصولات څه دي دي ولا سیلا کا جر مجرور وی کنه نو بیا به څه کوي بیا به د موجود ټکی ورکې نه ذکر کوي تو سکوره هو الذي په دار قائمون کوم سره کور کې صد مغاوي لوړ دنن ښا دي خو ځون شوال او زخفي مو غوړي نن وی لوړو هو الذي مغا کا ساتو سولتلو کنه بل ځداسي کې خوسیدو الذي خو مغه د پر استعمالو په دار قائمون کور کې نن وی لوړ دا هو الذي وسال الذي خو ځون باندې نه پر کېږي جمله کنه تول هو الذي قائمون مغاوي لوړ دا اوس مغا اوس نه پیږي دوره پکنه الذي موصول پر اصله ضروری ده اصله چې د پیدار سیلا ده په دې کې د کوم دا کنه قائنون ثابت نور کې پټ ده نو سکون کور کې څه د قائنون د مغاوي لوړ ده کسي د الذي موصول شو د پیدار سیلا شو اوس د مجر مجرور غلطي کې با قائن وای نه ذکر کې موجود بس پوه شئ اذن خلی عند روپی موجود عند روپی موجود نشل بس عندي روبيه تاریخ شي موجود مسرنه غلط ذکر عندي د خبر مقدم شو روپی موجوده خبر مقدم دو مضاف الیه ده کنه کس ضرورت نشته عندي معنا د اسمو سره شته به موجود ورکی کوم ځای وروته انده شیته ګوره کایو موصوف را غره د قوله صفات جار مجرور ده نه بیا بور کې موجود ټکی نه ذکر اوس ګوره د مثال مجرور موصوفي صفات به مسره ظرفي ګوره زیدن معالم د زید کوم عالم ده کنه زید العالم الف لام براوړي به ځکه د معرفت شو زید العالم هغه د سالم د دې کې دوا زید یو مسره ماستر ده انجینیر ده یو عالم ده کس د عالم ټکو لګي کنه زید خو څه شول مسره مبتدا شو کنه العالم صفات شو زید العالم کوم زید س عالم ده کنه لکه دی خبری ظرف راواله کنه خبری ظرف راواله زید نصفات ظرف صفات ظرف زید العالم في المدرسه مدرسه کې عالم صدا کسي په المدرسه سره بولو صحیح ده دې زید فی المدرسه زید کوم مدرسه کې دا کنه العالم وصل قاتل قتل كون کده دو په المدرسه دوی د معنی د مدارس ساده کنه ځکه زنه مانونه متمانه شیلیږي ډېر دوه خود سيزو کې اکثر وی د معنی د دې فیلډ سره تعلق لکه یو کور شوی وی کنه هغه ټیم ته وایي چې هغه زید څنګه په مدرسه کې دی بس خلک پته دي دا قاتل زید دی هغه کې حذف ده قائم یا زید عالم فی قريتكم ازيت سکلی کی صد عالم ده ذهب لورد نن سو ګره زید عالم فی قريتكم عالم خپل بن صفات تا خو بیا د سره د قريتكم ټکه به سره متړول شو کنه سره جوړول شي صحیح ده یا کله کله د ذل حال ده کنه ذل حال رغله هغه د پر کوم حال د مغا جر مجروده
اوس ذوالحال چې شتیل شي یا به فاعل یا به مفعول یا به دواړه وي که نه رمیلي دا حال اندي نه جوړېږي که نه اوس دی څه خالدون راکبون خالد شه ده سور ده اوس خالد خو مو سره ذوالحال شو که نه ته به د شه راوړې ضرب حال ظرف شکل کې راوړې که نه خالدون خالدون فی السفینه خالب فی السفینه فی السفینه راکب بشوق ډېر په شوق سره سپور ده فی السفینه اوس دې ځای کې شه ده ظرف ته که نه لکه فی السفینه دی جار مجرور ظرف شو ظرف شولو خو حال خو منک واقع که نه جاءني زید راغله زید په داسې حال کې راکب علی حمار اصل ته جوړول شي څخه مذکر ده راکب علی سیاره فی السیاره د سیاره جوړول شي د حال مسی د جار مجرور مکمل د مو سره راکب لګو راکب خپل باندې بیا اسم فاعل جوړ کړي دې لپاره بلګ مثالونه لټای خوس ګوره مخته د دې چې د جار مجرور لپاره متعلق ضرورت وي خو ځنه د سی جار مجرور هم سره شته ساته متعلق ضرورت نه پیخیږي ځکه دې کې څه چند حرف بدا مستغنی از متعلقند سو پیژند سو سره د سټه کې دي یعنی حروف جاره دي ساغه د متعلق نه مستغنی د متعلق ته ضرورت نشته رب حاشا لا تلولا هم خلا دی گرعدا یو پکې رب د بل پکې حاش شو بل پکې لا شو بل پکې لولا شو ور سره هم خلا شو او بل عادا شو د سیده د ډیر ضرورت ته نه بس هم لعل مد دیگر ځنه خال کې څه د لعل ورکی هم شته د لعل خاصه حروف مشابه بالفعل کې اشته کنه په دې ځکه ځنه علماء شمار کړ د پس حرف زائد در کلام دو کلام کې زیاتی حرفونه ده حروف جاره دي خو زیاتی حروف جاره دي صحیح ده حروف جاره مسره ولستی کنه مشهور غیر مشهوره سشتو دي ناغو کې ځنه د ټکی دي لولا خاصه وغیرہ دوته د متعلق ضرورت نه ښه جاء القوم خالا زیدن قصد مجرور د کړو کنه د خالا او تجربه کې د ذکر خود زیدن ویلو اوس د خالا د پر شی ضرورت شته مو د څه ثابت ما بیتن رو بس هیڅ ضرورت نشته صحیح شو به د کوم حروف جاره سم سره زیتونی متونی سدي کانا زائد دي د پاره واده خبره بیا د ساتي کانا سدو په چو داخلي کې خو مجرور وی کانا سم مجرور وی کانا هغه کې دا خبره یو د ستاسو د کوم مجرور دا مفعول فاعل حالات کې کې دل شي مسره یو شای مفعول حالات کې کله کله مخیس فاعل و مجرور رسیدا خبره شواک لګی رسی نه فاعل مجرور راتلای شي مجرور راتلای شي محلن مرفوع محلن بتا غبني مرفوع کولان د سیم سره مفعول منصوب وي دا محلن و بل شا کې د شي محلن خو منصوب وي خو لفظ کې بل شي کې د شي وګوره مسره مثالونه دي ما جاء من بشیر المتقی پیغمبرانه درغله کافر ویلو کنه اوس ما جاء من بشیر د مینه په داخل کړه ځکه بشیر جوړ شو کنه اصل کې دا ما جاء انا بشیر دا محلن بشیر یل شيخه انا سي خالی کنه نائب فعل قيل بشين يشاخ وخيل شو ورګه دا ځکه قيل بشين نقيل شين شای ویل شو خو بیل هغه اسمنه بینو بشين بحسبك الله خدای به تو د پاره کفي شي معنا ده کنه څه خدای ته د پر کپی د بیونه لري که حذف جوړ شو کنه حذف مبتدا الله دې شو مبتدا مفعول به مثل ما رايت من احدن و هیڅ غونه کتلو اصل کې دا ما رايت احدن د مینر کې اثر شي ټول شامل ټول شامل انا سي مفعول مطلق اجل کې ما سع فلان من سعين فلان کې سره کوشش ونه کوي کوشش ونه کوشش نه وکړو فلان من سعين نه ده اصل کې دا ما سع فلان سعيا دې کس صفات وشي سي کړي نه دي کله کله مسره خبر رسي هغه په جواب باندې شوندي په حقیقت ورته الیس الله بيحكم الحاكم خود آیا الله په ټولو فیصلو کوونکو کې فیصلو کې خو فیصل نه د ټول نه خو فیصل خو الله ده کنه اوس به احکامي دی ویلو کنه اصل کې د الیس الله احکم الحاکم خو به دی وجنا شو اصل کې د مرفوع ده خو فیصله کوونکی